أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سعودر حسین د افریدي هب اف لرننګ نه د یو نوی ویډیو سره بیا حاضر دی. پریویس ویډیو کې موږ ډسکشن کړی په بلټن کیورډز باندې. نو بلټن کیورډز آی هوپ چې تاسو پیژندلی وي چې کوم دي. اصل کې موږ بلټن کیورډز ویل نو د هغې بیهایند یو ریزن دی. ریزن په دا ویډیو کې به تاسو ته معلوم شي. صحیح شوله. دا د موږ سره بلټن کیورډز دي. ما تاسو ته دا هم ویلي چې څومره هم د بلټن کیورډز دي چې تاسو دا په پروګرام کې دلته لیکو نو ګوره دا خپله باندې بولډ کیږي وینې بلیک کلر شي. نو دې نه هم تاسو له پته لګي چې دا بلټن کیورډز دی. یعنی د دې په سی پلس پلس کې یو خپل میننګ دی، یو خپل مقصد یې دی. تاسو د دې نه علاوه دا بل شي نه شو استعمالولی. صحیح شوله. سی پلس پلس چې کوم دی دا کیس سینسیټیو لینګویج دی. نو لیټ سپوز که اینډ د موږ سره یو بلټن کیورډ دی، که زه کیپیټل آی ولیکم اینډ نو دا اوس د موږ سره بلټن کیورډ کې نه رسي ویلې چې دغه هیڅ میننګ نشته په پروګرام کې. ټیک تو. نو کمپایلر څه پیژني؟ سمال لیټرز کې اینډ پیژني. ټیک تو که نه. بلټن کیورډز زموږ مقصد دا و چې موږ ویریبل ټاپک ته نن نو موږ چې ویریبل ټاپک ډسکس کوو نو په هغې کې اصل کې موږ ویریبل یو نوما وي وټ از ویریبل. نو اوس پې ډسکس کو ویریبل از د نیم آف ا میموري لوکیشن، یا داسې هم ویلی شي ګیوینګ ا نیم ټو ا میموري لوکیشن. صحیح شوله. از کالډ ویریبل وچ هیو ا سپیسیفک ټایپ چې د هغې به یو خاص ټایپ وي، ا سپیسیفک سایز چې یو خاص سایز به وي، او ا سپیسیفک نیم به وي چې یو خپله خاص نوما به وي وچ کین سټور data او it can change its data time to time. صحیح شوله. مطلب په دې کې موږ څه کوو چې ویریبل دا په میموري کې د یو ځای نوما ده چې په هغې کې موږ څه کوو ډیټا سټور کوو د یو سپیسیفک ټایپ، یعنی یو خاص ټایپ پی وي، یا به د انټیجر ډیټا وي چې کوم مقصد له کوم ویریبل موږ ډکلیر کو په هغې کې به د هغه مقصد کور صرف کیږي، بل به پکې نه کیږي. لکه مطلب که موږ په میموري کې یو ویریبل د کریکټر ډیټا دپاره ډکلیر کړلو نو بیا به موږ هغې کې اونلی کریکټر سټور کولی شو. نومیریک په پکې نشو سټور کولی، ډیسیمل پوینټس په پکې نشو سټور کولی، بولین یعنی ټرو اور فالس دا ویلیوز په پکې نشو سټور کولی. ټیک تو که نه. نن موږ ویریبل ډسکس کوو چې ویریبل اصل کې ویریبل دي ته شي. صحیح. ویریبل په ریل لایف کې تاسو اگزامپل داسې واخلو لکه موږ ګوره ځمکه اخلو. صحیح. نو ګوره لیټ سپوز زه پېښور ته لاړلم او زه هلته یو ځای اخلم، لیټ سپوز هغه 20 مرلې دی، 20 مرلې دی. نو هغه به د ما نه اول پوښتنه وکړي چې ته یې څه شي پاره اخلې، یعنې د ځای د تو یې څه شي پاره لګي. نو زه به ورته مقصد وښیم چې لیټ سپوز زه په دې باندې پلازا جوړوم، یا په دې باندې کالج جوړوم، یا په دې باندې کالج جوړوم. صحیح. نو مطلب چې کوم مقصد د پاره ما دا واخیستلو زه په هغه ځای کې صرف همدا مقصد بیا کولی شم، بل شي لا به ما نه پرېږدي. صحیح ده که نه. رولز دي دا. ټیک تو. لکه ما اوس د پلازې دپاره ځای اخیستی زه په هغې باندې کاله نشم جوړولی، یا په کریا اخیستل وغیره وغیره. ټیک تو. نو دارنګې ویریبل هم دی. ویریبل کې موږ څه کوو؟ په میموري کې ځای اخلو، د کمپایلر له انسټرکشنز ویر کړو چې موږ په میموري کې دومره ځای واخله، یعنې دغه سایز والا یا 1 بایټ یا 2 بایټ یا 4 بایټ یا 8 بایټ یا 10 بایټ یا 16 بایټ. صحیح شوله. نو په هغې کې موږ ورته ټایپ هم منشن کړو چې د دغه ټایپ دپاره موږ له واخله او دومره د سایز وي، او زه به پکې دا ټایپ ډیټا سټور کوم او دا نوما به وي. لکه څنګه زه ځای اخلم، ځمکه اخلم، نو هغه به د چا په نوما کېږي خو که نه. دارنګې ویریبل میموري کې هم د هغې خپل نوما به وي. مطلب بیا موږ سره نیمینګ رولز دي د ویریبل، هغه به موږ ډسکس کوو. ویریبل کې دوی خبرې سره نوٹ کو. یو ته یی ویریبل ډکلیریشن. صحیح شوله. فرست چې کوم دی هغې ته څه یي؟ ویریبل ډکلیریشن. دا فرست ټاپک دی په دې کې موږ ته. او سیکنډ په دې کې موږ ته څه ویریبل انیشلایزیشن. دا دوی خبرې دا امپورټنټ دي پس دې کې. صحیح شوله. ویریبل ډکلیریشن اینډ ویریبل انیشلایزیشن. د ویریبل ډکلیریشن طریقې کار څه دی؟ یعنې سینټیکس څه په سی پلس پلس کې طریقې کار په دې کې به څه وکړي؟ ډیټا ټایپ پې تاسو سره منشن شي په دې کې. ډیټا ټایپ سپیس. ټیک تو. ډیټا ټایپ پی وي او بیا به موږ څه کوو؟ سپیس ویریبل نیم به وي چې ویریبل څه نوما وي، بیا به سیمی کولن وي. ټیک تو. دغه د موږ سره ویریبل ډکلیریشن سینټیکس دی. صحیح. دا به موږ فردر ایکسپلین کو. لیټ سپوز ډیټا ټایپ موږ ګوره تاسو سره ډسکس کړي چې موږ سره ډیټا ټایپس کوم دي، یعنې دا مو سره ډسکس کړي. بولین دی، کریکټر دی، اینډ دی، شارټ اینډ دی، لانګ اینډ هم شته، فلاټ دی، ډبل دی، لانګ ډبل دی. دا اصل کې موږ سره ډیټا ټایپس دي. صحیح ده. نو په ډکلیریشن کې موږ څنګه کولی شو؟ لیټ سپوز زه به ورته وایم چې ډیټا ټایپ د مو انټیجر دی. صحیح ده که نه. بیا ویریبل نیم دی. نو ویریبل نیمینګ دپاره موږ سره خپل رولز دي.
رول باندې ځان پوه کو تقریبا 5 یا 6 رولز دي موږ سره چې هغه به موږ فالو کوو ټیک تو ویریبل نیم په سی پلس پلس کې د هغې خپل یو رینج دی د موږ سره 1 نه واخله تر 255 کریکټرز پورې ټیک تو یعنی موږ نوما ورکولی شو د 1 نه واخله تر 255 کریکټرز پورې نوما موږ ویریبل له ورکولی شو دې نه زیاته نه خو زه تاسو له ریکمنډ کوم چې د 255 پورې دومره لینتي نوما ما کوو لکه مطلب شارټ فارمز کې ویریبل ډیکلیئر کوو لیټ سپوز د تاسو سره ډیټ اف برث د چا پورې ویریبل نوما ډیکلیئر کوي ډیټ اف برث په نوم سره نو زه ته دا یم چې بیا تاسو داسې لیکو چې ډي او بي صحیح شوله ډیټ اف برث نو داسې شارټ فارمز استعمالوو لکه زه ته دا ریکمنډ کوم چې د 20 کریکټرز نه زیاته و ما نوما د ویریبل بلکې 20 مو ډېر زیات وویل 10 to 15 کریکټرز چې کوم دی ویریبل نه نوما ورکوو ټیک شولو پیلنی رول یې کوم دی دا و بل دی all variable name must begin with a letter صحیح شوله چې څومره ویریبل نومې دي دغه به خامخا د لیټر نه سټارټ کیږي اور انډرسکور یا د انډرسکور نه لیټرز د تاسو سره A to Z کېدای شي سمال A to Z هم کېدای شي او کیپټل A to Z هم کېدای شي د دې نه علاوه د ویریبل نوما موږ انډرسکور سره سټارټ کولی شو شفټ سره چې کوم ماینس ساین دی نو هغه چې موږ و انډرسکور دی او که شفټ نه علاوه یې ووایي دا ماینس دی نو دا this is not possible صحیح شوله شفټ سره چې کوم دی انډرسکور صحیح شوله لاندې چې کوم نیګیټیو ساین دی دا نو دا دوه رول دي په نیمینګ کې چې یا به د تو ویریبل نومې سټارټ پوینټ یعنی پیلنی کریکټر هغه به A نه واخله تر Z پورې انیثینګ کېدای شي Z نه سټارټ کا د A نه سټارټ کا د C نه سټارټ کا د S نه سټارټ کا او یا د انډرسکور نه به سټارټ کوي د دې نه علاوه د ویریبل نوما سټارټ نشي کېدای بله خبره دا چې سټارټ د ویریبل بالکل نومیریکل ته نشي کوی لکه زه به ته وایم چې ون نیم لیټ سپوز دا ویریبل نوما دا غلطه ده دا پاسبل نه و زه به تاسو له پریکټیکل هم وایم دا ایرر دی نیم ون کولی شي صحیح شوله یعنی فرست لیټر نه بعد ته نومیریکل ان سی استعمالولی شي دا هیڅ مسله بیا نه کوي د فرست لیټر نه بعد ته نومیریکل ان سی استعمالولی شي ټیک تو که نه بل دی چې ویریبل نوما دا به تاسو سره ریزرو کیورډز یا بلټن کیورډز نه وي ټیک تو یعنی د ویریبل نوما دا بلټن کیورډز مونږ ویلو که نه دې ته ریزرو کیورډز هم ویلی شي په دا کې یو هم ته ویریبل لا نوما نشي ورکولی ویلی چې ویریبل مو تاسو ته ویل چې په میموري کې مونږ یو نوما ورکوو یو ځیله یو لوکیشن لا نو چې زه دا نومې ورکم نو کمپایلر کنفیوز شي یا خو یې چې دې خو یې مو سره سپیشل مینینګ دی ته څنګه دې له ویریبل له دا نوما ورکوي ټیک تو نو دا هم نشي کېدای د موږ سره بل دا یې که تاسو دوه لیټرز وي لیټ سپوز دوه لیټرز دوه ورډز وي تاسو سره لیټ سپوز څنګه لکه زه ولیکم چې سټوډنټ ایج نو د دواړو په منځ کې ته سپیس هم نشي ورکولی دا هم د ویریبل نشي کېدای یعنی په کریکټرز کې سپیس هم ته نشي ورکولی د ویریبل نیمز کې ټیک تو انډرسکور کولی شي خو سپیس وغیره دا نشي کولی ټیک تو نو دا چې تاسو له پاته وي او بله یو لاست پوینټ چې کوم دی هغه سپیشل سیمبلز ته په ویریبل کې نشي استعمالولی لکه ډالر ساین شو نمبر ساین شو او هغه پرسنټ ساین شو دا شو M% شو سټیریک شو دا ټول هم ته ویریبل نوما کې په نه په سټارټ کې استعمالولی شي نه په میډ کې استعمالولی شي او نه په لاست کې استعمالولی شي ټیک تو نو دا تقریبا شپږ رولز دا مو تاسو ته ډیفاین کړل د ویریبل نیمینګ پیلنی ته شی و چې خامخا به د تاسو سټارټ یا د انډرسکور نه وي او یا به د A to Z دی کې اني لیټر کېدای شي تاسو سره صحیح دو دویم ته شی د A نه بعد اني نومیریکل ته کولی شي نو پرابلم دریم ته شی دی د لینث د 1 نه واخله تر 255 پورې کریکټر ته ویریبل نوما ورکولی شي څلورم کم دی د ویریبل نیم به ریزرو کیورډ نه وي پنځم کم دی د ویریبل په نیمینګ په منځ کې به سپیس نه وي شپږم کم دی د ویریبل نیم کې به سپیشل کیورډز نه استعمالیږي ټیک تو دا د ویریبل پوینټس دي زه به تاسو له اخر ټیکسټ ویډیو چې کله اپلوډ کوم نو زه به په بولټس کې و هم لیکم د ویریبل نیمینګ رولز ټیک تو نو اوس چې کوم د فرست سینټیکس مو لیکلې طریقه کار دا زه دلته فردر ډیفاین کوم مو ته ډیټا ټایپ چې کوم دی ډیټا ټایپ مې ته دلته منشن کړو چې د انټیجر انټ لیټ سپوز و د ویریبل نوما څه وکړله مو لیټ سپوز A مو ولیکل او سیمی کولن ټیک شوله نو مو چې کوم رولز وو دا مو بالکل پریکټیکلی دلته اپلای کړلو ګوره د ویریبل نوما مو کریکټر کړلو صحیح دو او لینث هم چې کوم دی مو تاسو ته ویلو د 1 نه واخله تر 255 پورې نو ایټ لیست ایک کریکټر خدا دی که نه صحیح شوله او سیمی کولن مو په لاست کې واچولو د دې نه علاوه مطلب که سیمی کولن دی واچولم ته به ایرر درکوي ټیک تو نو د دې سټیټمنټ نه څه کیږي چې کمپایلر څنګه دا سټیټمنټ وګوري نو بیا څه وکړي کمپایلر د تو سره دلته لوډ شي میموري لا لیټ سپوز دا د موږ سره میموري دو ټیک تو میموري ریم دی صحیح دو ریم لا نو په ریم کې به څه وکړي دغه سټیپ نه بعد کمپایلر به لوډ شي یو ځای به ریزرو کړي هغې له به نوما ورکړي A
ټیک تو او د زون نه په دغه ځکه په هغه باندې یو ویلیو هم سٹور کی گاربیج ویلیو چې وته لیټ سپوز هغه انیثینګ کې دای شي موږ لا نوې معلومه ځکه چې دا انټیجر دی نو انټیجر کې موږ څه کولای شو صرف انټیجر ډیټا سٹور کولای شو یعنی داسې هنسي موږ په دې کې سٹور کولای شو وداوت ډیسیمل پوینټ نیگیټیو کې هم داسې ته په دې کې سٹور کولای شي صحیح وکنه فی الحال په دغه ځکه کمپایلر موږ لا میموري کې ځای ونیو بیا سیکنډ سټپ په ویریبل کې موږ سات شي ویریبل انیشلایزیشن یعنی انیشلایزیشن د انیشل نه وته دی یعنی انیشل ویلیو به تو په ویریبل کې کومه سٹور کیږي صحیح وکنه نو انیشلایزیشن کې موږ سات سینټیکس شي طریقې کار څنګه دی د انیشلایزیشن سینټیکس دا دی چې ویریبل نیم به ولیکي صحیح چې په کومه نومه تو ویریبل ډیکلیئر کړه سپیس په ولیکي او ایکوال ټو ساين دا ایکوال ټو ساين دا د میتھمیټکس ایکوال ټو ساين نه دی this is called assignment operator صحیح شولا assignment operator د نن نمو تقریبا ډسکشن وکړو د اپریټرز چې دا د موږ سره assignment operator دی صحیح نو په دې کې د کورس دی چې دا په رائټ هاند ساید د دی وا ویلیو څه کوي په لیفت هاند ساید کې سٹور کوي د assignment operator رول دا دی چې په لیفت ساید به د خو مخو ویریبل وي په رائټ ساید باندې د ویلیوم کې دی شي ویریبل هم کې دی شي او بوت هم کې دی شي یعنی ایکسپریشن هم کې دی شي لیٹ سپوز سینټیکس کې شی ویریبل نیم اساینمنت اپریټر او بیا به څه وکړي ویلیو به ولیکي چې کومه ویلیو وي صحیح شو ویلیو اور ایکسپریشن ځکه چې د ایکسپریشن نه موږ سره ویلیو جنریټ کیږي ټیک تو کنه نو ایکسپریشن کې داسې هم کېدای شي چې زه ته ولیکم چې a + 10 لیټ سپوز صحیح شو نو داسې یو ویریبل به په a کې چې کومه ویلیو د 10 به سره جمع کی وغه ټوله ویلیو به سنگل ویلیو به دغه نه جنریټ شي وغه په دغه ویریبل کې سٹور کی صحیح دو کنه نو لیټ سپوز دا پریکټیکلی امپلیمنٹ کوم ویریبل نیم لکه دا بر سټپ مونږ ډیفاین کوو په دې کې ویریبل نیم د موثت شی او ا وا کنه وا نو مو څو کړل دلته ا مې ولیکلو بیا اساینمنت اپریټر د ایکوال ټو ساين مې ولیکلو او بیا مې ویلیو شی لیټ سپوز مو 40 ولیکلو سیمی کولن ټیک شولا دا دوا سټپس چې وشول نو د دې نه بعد کمپایلر څو کړل هغه داسې چال وکړل چې لوډ لو ریم لا پر ریم کې څو کړل یعنی میموري کې هغه اول فرست سټپ کې څو کړل رائټینګ مې خراب ته معذرت غواړم په فرست سټپ کې څه وکړل په دغه ځکه ګوره سینټیکس کې انټ a د انټیجر یو ویریبل ډیکلیئر کا پڅنو ما د a په نوم سره صحیح شولا د زون نه څه ویلیو پکې و چې هر څه واغه ز تاسو لا پریکټیکلی خایم سیکنډ سټپ ته شی ویریبل انیشلایزیشن ټیک تو انیشلایزیشن کې څه کیږي ګوره راغلو ویریبل کمپایلر له انسټرکشنز ورکو چې لوډ شه a لا a چې ته دی a دا دی کنه دی دای کنه بالکل دلته لوټ شه او څوکا 40 روخره او پاغه کې سٹور کنو دلته به څوکي 40 په پدې کې سٹور کی ټیک شو لا this is called variable initialization یعنی initially دی په variable کې 40 as a value store شي ټیک تو اوس دا بیا موږ څنګه ایکسس کوو څنګه به موږ دا استعمالو نو هغه هم زه تاسو لا پریکټیکلی خایم صحیح شو لا ګورم څو کړل اوس یو پروګرام په دې باندې لیکم دا هر څه مو ختم کړل او زه پریکټیکلی تاسو لا دا امپلیمنٹ کول غواړم صحیح دو مو څو کړل کمپایلر نو انسټرکشنز ورکړل چې انټ a یعنی د انټیجر یو ویریبل ډیکلیئر کا this is called variable declaration صحیح دو this is called variable declaration بیا مو ته څو ویل a is equal to 40 یعنی په a کې څو کا 40 سٹور کا ټیک شو نو بده کې د 40 سٹور کړل اوس زدا کا پروګرام ګوره کمپایل کم نو مو کمپایل کړلو بالکل سوري کمپایلیشن نمخ کې دا سیوینګ غوړي نو سیوینګ کې مو څه وته ولیکل دلته مو ویریبلز ټاپک دی لا ویر کړلو ټیک تو سیو مې کړلو ګوره کمپایل هم شو ټوټل ایرر 0 وارننګ هم 0 دی هر شی یعنی بالکل سکسسفلی کمپایل شو اوس که زه دا رن کم ګوره مو رن کړلو خو هیڅ هم نشته صحیح دو جست څه شول په میموري کې ریم کې د نن یو ډیټا پراته دو په a کې صحیح دو خو هغه مونږ ایکسس کړی نو کته دا ایکسس کوي لیټ سپوز شو کوي چې په a کې تشه پروتین زوی ته سیم کمپایلر لا چې سی اوټ یعنی ډسپلی کا څه ډسپلی کا a نو دا به څوکي کمپایلر په دغه ځکه به کمپایلر لوډ بشي ریم لا وما غرانګي ریم لا به دا لوډ شي کمپایلر پر ریم کې به ویلیو پراته وي صحیح شول یو ویریبل وی a په هغه کې به 40 ویلیو پراته وي صحیح شول نو 40 به هغه روچات کې موږ لا په سکرین باندې ډسپلی کی صحیح شول ګوره ځکه دا پروګرام کمپایل کم او رن یې کم د دغه ځنه یا په FLA1 باندې موږ لا په سکرین باندې 40 ډسپلی شي صحیح شول اینه دا
40 ډسپلی شول موږ سره ټیک تو نو که چیرې مو انیشلایزیشن نه وي کړی دا سټپ زه ختم کم اوس په څه کېږي کمپایلر څه وکړل انټیجر ویریبل یې ډیکلیئر کړل په میموري کې صحیح دو نو چې په میموري کې انټیجر ویریبل ډیکلیئر کړل بیا موږ د څه ویلي چې په A کې هر څه پروت دی هغه ډسپلی کا یعنی په میموري کې یو ځای دی چې نو مای A دو په هغه کې چې هر څه سٹور دی هغه موږ شو کا نو اوس ځکه دا کمپایل رن کم نو موږ به ګاربیج ویلیو روکی لکه څنګه مو تاسو لا ویل نو ګوره زیرو دغه زون نه راوچات کړو صحیح دو په چې کوم د ټي سي دی ټربو سی کې سوري په ټي سي کې څه کیږي هغه ګاربیج ویلیو انیثینګ کوي او په ډیو کې دو زیرو سٹور کړي ډیفالت صحیح دو دا ښه اسپیکٹ ته ښه پوینټ دی چونکې ډیو سی پلس پلس دا لږ ایډوانس ورژن دی نو دې کې د ګاربیج کانسپټس ختم کړي دي زیاتره ټیک تو اوس زه څه کوم انیشلایزیشن کې ګورم مو A کې څه سٹور کړل 45.5 مو تاسو لا ګوره په دا ټیبل کې څه ویلو چې انټیجر د موسی ډیټا ټایپس کې چې انټیجر کې مو څه سٹور کولای شو د نیگیټیو ویلیو نه واخله تر پوزټیو پورې هر څه ایکسپټ دي شي د پوینټس ویلیو نه یعنی ډیسیمل پوینټس مونږ پکې نشو سٹور کولای موز دلته څه کړي زوی مو اخسته دی د انټیجر پورشن د پوره چې انټیجر ویلیو پکې سٹور کوم خو مو پکې څه وکړل ډیسیمل پوینټ ویلیو مو سٹور کړل په دغه ځکه به کمپایلر څه وکړي دا ویلیو به راوخلی 45 دا به سٹور کی په A کې او دا 0.5 تی شي دا به ټرنکیټ کی یعنی ختم بیږي څلا چې انټیجر وته یی چې د موسه دومره کیپاسټی نشته چې د ډیسیمل پوینټ ویلیو سٹور کم پریکټیکل ایگزامپل به دا سره کوم لیټ سپوز تاسو 15 کاسه یو تاسو ټیکسی لاسو ول نو ټیکسی ولا به توله څه وی چې را موسه څلورو کاسونو کیپاسټی شته څلور به زبوزم دا یو به پوت کیږي صحیح نو دغه ته څول دلته چې د 45 دا بالکل ز ایزیلی سٹور کولای شم ځکه چې موسه د کیپاسټی شته خو 0.5 دا نشم سٹور کولای نو دا به لاست کی ختم بیږي نو زوس کا سی اوټ کې دا چیک کم نو ګورم لای وسکرین باندې 45 اونلی سٹور شي صحیح شو شي صحیح تو ګوره 45 0.5 بالکل ریموو کړو صحیح تو دا جست ویډیو وا انټروډکشن او د ویریبل په نیکسٹ ویډیو کې به موږ ډیټیلز را نور هم په دې کې خبرې کوو چې د ویریبل فائدات څه دوه ویل یې موږ استعمالو او یو بل ټاپک ته چې هغه ته کمنټس یې نو کمنټس په موږ ډیسکس کوو ځکه چې کمنټس ډېر امپورټنت کانسپټس دي موږ سره صحیح دې په تھرو باندې موږ ډېر پروګرام چې کم دی د اینډ یوزر د پوره ډېره فائدہ ورکوو نو په نیکسٹ ویډیو کې به زه شروعاتو کې د کمنټس انټروډکشن ته تاسو کوم په هغه باندې به پوي کوم تاسو او ویریبل ټاپک په فردر بوزو او ان شاء الله دینه بعد موږ سی پلس پلس نور هم انټرېسټډ کیږي نو کیپ واچینګ ویډیوز د خلکو سره شیر کو لایک کو او بل د مو اراده چې یو دوا سیشنز ز نور سٹارټ کوم یو به دا کلاس وی د موږ سره د سی پلس پلس بل ز د ډي آی ټي چې کوم سبجیکټ دی دا سٹارټ کول غواړم شروعات ز د مایکروسافټ افیس نه کوم او وسره ایڈوانس پروګرامینګ جاوا چې کوم دی دا هم سٹارټ کول غواړم نو ان شاء الله تاسو ویډیوز د خلکو سره شیر کوو چینل خو وزټ کوو په دې باندې به په هر ویک کې تاسو لا 2-3 څلور ویډیوز ان شاء الله ملويږي او زه به کوشش کوم چې تاسو څومره ویډیوز ګورو نو موږ به انټرست پیدا ویږي زه به انټرېسټډ سبجیکټس ټیچ کول غواړم او تاسو سره به شیر کوم صحیح دو دې سره تاسو نه اجازه غواړم په الله سپورم الله حافظ السلام علیکم